أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ نحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 7 آیات نمبر 57 58 59 60 سلور آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. نو د نمخ کی آیات کې تیر شول چې الله جل جلاله ویل تالله لتسألن عما کنتم تفترون. په الله قسم خامخا به چې نو هغه تپوس کېږي تاسو نه هغه څه چې کم تاسو د الله د ذات پورې جوړوئ، د الله باندې چې کم دروغ وایي، د الله سره کم شریک جوړوئ، نو د دې ټولو بس تاسو نه تپوس کېږي. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله د مکې د مشرکانو یو دوه چې نو هغه بد عادتونه بد خصلتونه چې نو هغه ذکر کوي. نو د دې دوه بد عادتونه او خصلتونه چې نو هغه داولو یو داو چې دوی وي چې د الله جل جلاله د پاره اولاد دی، نو د هغې ذکر کېږي. او دویم بیا چې نو هغه دوی د الله جل جلاله د پاره د اولاد سره بیا چې نو هغه دا خبره یې کوله چې د الله د پاره اولاد دی، خو هغه اولاد کم اولاد دی، نو هغه هم زنانه دی، نه چې نو هغه نارینه. نو اوس د دغې چې نو الله رب العزت د هغې ذکر کوي چې دا دوه غلط خصلتونه چې نو هغه هم څنګه چې به دوی کې یو غلط خصلت د شرک و، نو د شرک سره چې نو هغه دوی کې دا خصلت هم موجود و. او دا یوازې دوی نه، د دې نه مخکې یهودو هم دغه شانتې د الله سره چې نو د الله دپاره د اولاد د ثبوت کړو، نصارو هم چې نو الله دپاره اولاد ثبوت کړو. سورت توبه سورت برات آیات نمبر 30 کې چې نو هغه تیر شو وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله. چې یهودو بچنه نو هغه دا خبره کوله چې عزیر علیه السلام علیاذ بالله د الله زوی دی، او عیسایانو به دا خبره کوله چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. نو د مکې مشرکانو او داسې نور مشرکان نو دی دا خبره چې نو هغه شروع کړله چې د الله جل جلاله چې نو هغه پرشتې د الله رب العزت لوریانې دي. نو دا غلطه خبره ده. او بیا به دوی دا خبره کوله چې د پرشتو یا اسرائیل یا میکائیل یا اسرافیل داسې ده، نو د دې سره به چې نو هغه وي دعا درته کوي، ځکه به دغې سره چې نو د پرشتې د الله پاک لوریانې دي، د دوی خبره چې نو الله پاک مني. لکه اوس هم تاسو ګورئ بعضې خلک اکثر چې نو هغه د تعویضونه او د دې قصې چې نو هغه کوي، نو چې کله کوي حق او صحیح تعویض په هغې کې هېڅ حرج نشته، ثابت دی. دی نو هغه د صحابو نه هم ثابت دی، حدیث کې چې نو هغې هم راځي. خو هغه تعویض چې کم د هغه نو قرآني آیاتونو باندې مشتمل وي یا احادیث معصوره کې چې څومره حدیثو کې معصوره سوره دعاګانې راغلي په هغې یا داسې الفاظ وي چې د هغه معلوم المعنی وي، مفهوم د هغې چې نو هغه خطا او مجهول نه وي. نو اوس تاسو وګورئ اکثر دا خلک تعویضونه یادا کوي، نو په هغې کې لیکلی یا میکائیل یا جبریل داسې په دې قسم دا کړي، نو د مدد صرف د یو خدای نه غوښتلی شي یا نور چا نه. او بعضې خو بکله عیاذ بالله دې ته هم کوي یا حامان یا قارون یا نو هغه فرعون داسې شداد دا نومونه پکې هم لیکي تعویض کوي، او خلک ښه باقاعده راځي تعویض هم کوي، تعویض هم مالي، پیسې هم ورکوي، پیسې هم مالي. ناجایز دي، حرام، بعضې وخت کې چې هغه کفر ته رسي. ګورئ
بهرحال نو الله وی ويجعلون لله البنات نو دو بد الله رب العزت د پاره چې نو هغه جوړول لوريانی پرشتو ته به چې نو هغه د الله لوريانی وي سبحانه الله وی الله نه پاکي ده الله خود دې نه چې نو هغه منزه او پاک دی ولهم ما یشتهون او دې د ځان د پاره چې نو هغه غواړي هغه څه کم چې دوی خوخي ان ځان د پاره زامن خوخي او د الله د پاره چې نو هغه لوريانی پرشتي چې نو هغه خوخي حالت او کیفیت خپل سره نو الله وی و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا نو په خپل خو دا حالت او کیفیت دی چې د لور خبر واوري نو مخ چې نو هغه تک تور شي د غصې نه چې نو هغه ډک او خپه شي خلکو نه چې نو هغه یتوار خلکو نه چې نو هغه پټیږي چې دا سوچ نو هغه غلط کار وشو زما چې نو هغه لور وشو تفسیر ذخیرۃ الجنان کې نو هغه تاریخي قول لیکل نه هغه تاریخ کتاب کې نه چې مخکې دور کې نو هغه یو سړی و دغه ابو حمزه کنیت ولو ډېر لوی سرمایدار سړی خلک چې نو هغه سره کې ناستل پاسېدل سبق وشو نو دې چې نو هغه په مجلس کې ناستې خلک ورته کېنی او پاسي نو چې کله دغه خلک سره ناستې پای کې وین زراله نو د هغې ورته پټ په غوږ کې غلی شانتې چې نو هغې وویلو وستا چې نو هغه لور وشوله نو چې دی وشوله دی چې نو هغه رنګ یې بالکل متغیر شو بدل شولو او د ډېر غصې او د قهر چې نو هغه ځای نه پاسېدلو او د هغه ځای نه چې نو هغه روان شو لاړو بیا چې کله لاړو نو واپس چې نو هغه بیا رانلو نو د هغه کور والا بیا چې نو هغه څه ګڼي عربۍ څه اشعار چې دی نو هغه یې ویلي دي نو د هغې اشعار معنی او مفهوم چې نو هغې دا دی چې ابو حمزه چې دی نو هغه څه چل وشو چرته لاړې دغه چې لاړې نو بیا واپس چې نو هغه رانلې تا چې کله د لور خبر چې نو هغه واورېدو او په دې کې زما چې نو هغه څه قصور دی د دې ورکون کې خو بل ذات دی نو دی وجه نه چې نو هغه راځي وی دوی چې د کله به ورته خوشخبري ده دی چې نو هغه وارو شي خبر به ورته وارو شو ظل وجهه مسودا وهو کظیم دی به د غصې او د خفګان نه چې نو هغه ډکو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به خلکو نه پټېدو تفسیر خازن کې نو حالي کلی یعنی چې کله به د بچی د ولادت وخت نو هغه نږدې شو د به کور پرې خاودو دوره د مکې مشرکان دوی کې دومره بد خصلت اوس هغه هم په خلکو کې نو هغه شتي نو یې به د کوره وته نو چې چېرته بچا به ورته بیا وي چې زوی دي شي نو خوشحاله به بیا به دا غاړې راتلو او چې کله به ورته ووایي چې لور دې شي نو بیا به اکثر چې نو هغه ډېر وخته پورې چې نو کور ته نه راتلو بیا به چې کله رالو نو بیا به یې څه چل کولو ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب نو یا به د هغه د رسوایۍ سره چې نو هغه به یې ساتله او یا به چې نو هغه به یې ښخوله چې نو په ځمکه کې خدای یاد ساتئ ټول د مکې مشرکان ټول عرب داسې نه ولو دوی کې درې قبیلې چې نو هغه دقه شانتې وي بنو چې نو هغه خزاعه بنو کنانه او قبیله مضر دا درې قبیلې چې نو هغه په دوی کې وي چې دوی به نو هغه خپلې لوریانې یا به چې نو هغه ژوندۍ به یې ښخولې دوی به ورسره چې نو هغه دا چل کوم بدایي کې چې نو عادي اکثر دوی به داسې بوتلل نو یو لوی کوی به یې ور نه مخکې نه چې نو هغه به یې کنلو نو دوی ته به یې ویې راځئ داسې زو چکرله نو دا لور به یې په بانه چې نو هغه یې بوتله نو چې کله به کوی ته د غزې ته نږدې شو نو بیا یې ورته ته دې ته ښکته وګوره دې کې څه دي نو د هغې به چې ښکته مخ کړلو ده به له د شا غاړې چې دی نو هغه ډیکه ورکړو هغې ته به یې پاستر لړه کړو او بیا به یې پې زر زر خاورې چې دی نو هغه واړولې تاریخي روایتونو کې دی نو هغه راځي دغه شانتې مخکې یو سړی و هغه تجارت لتلو نو چې کله د هغه تجارت لتلو نو کور والی چې دی نو هغه نږدې د هغې چې دی نو هغه لور وشوه نو چې وشوله نو ده باندې وس تادي د هال د تجارت قافله دي ځي دلته یې لور وشوه نو کور والتې چې دی سره د هغې ورته یې زه تو بېغمه اوسه چې تو راځې دا به ما ښخه کړي مور وه د هغې بیا چې دی نو هغه زړه چېرته کېدلو چې دا لور چې نو هغه اوس ښخه کړي نو د هغې داسې چل وکړو چې خپلې ګاونډۍ کړی چې نو هغې سره یې پټه ساتله ملګري وه د هغې له یې ورکړو چې دا به پټه ساتئ دی یا تجارت وخت پوره شو واپس رالو نو کور کې خو څوک نه ولو بیا څه ورځې دی و بیا په بل تجارت لو نو کور کې وی چې زه بس دې پېرې نه ځم 3 میاشتې وغیره چې نو هغه داسې بعد به راځم نو دی چې هغه لاړ رخصت شول هر څه وشول نو دی د هغې خپلې ملګري د خپل دا لور چې نو هغې راوخته ښه پوره بیا کافي لویه شوې وه نو ده وی چې اوس ما دا د دې وجې نه راایستله چې د کور والی چې اوس خاص دی به 3 میاشتې بعد راځي نو چې 3 میاشتې بعد دی راځي نو دا دوره زمانه به زما لور د زما سره به یې زه ورته خوشحالېږم
نو چې کله دی چې نو هغه څه چل وشو هغه سفر زر چې نو هغه توی شولو دی مخکې رالو. نو چې کله مخکې رالو نو د په دغه وکتل چې په کور کې ورکوټې ماشومه ده. نو دغه ماشومه چې نو هغه کور کې ګرځي راګرځي نو د کور وال نه تپوس وکړو دا څوک ده. نو کله چې خلک داسې یو کار باندې څوک وایي بنده داسې اوتر شي نو دا لاول داسې اوتر شولم. خو بیا یې د هغې نه وروسته ووایي چې دا زما لور ده او دا هغه لور ده. خو ما تاسو ته ویلي خو زما نه چې نو بیا قشان ونه شو ما ښه نه کړله. وی ښه دا اوس وی چې اوس به دې سره څه کړم نو ځکه الله وایي ایمسکه علی هون دا به زه په ذلت ساتم. خلک وایي چې د پلانکي لور ده الله د پلانکي سره لور روانه ده الله د پلانکي د لور چې نو هغه واده دی ام یدسه فی التراب یې په خاورو کې ښخه کوه. نو یې دې چې نو هغه بیا څه وخوشم نو یې دې چې نو کور والی ته هغې له تسلي ورکړه وی چې دا زه بیا یم پلانکي ځای ته چې نو هغه هلته دغه لګېدلې ده میله لګېدل ده چکر لی بیا یم وړوکې ماشومه د هغه ورسره روان ده دی ورسره په لارې خبرې کوي هغه کله بابا او کله پاپا او لګیا ده ورسره د چې کله بوتله هلتې وله چې نو هغه کډه کني چې کډه کني نو د هغې نه هغه خاورې دوړې راځي د ده په ږیره کې لګي دا وله زر لاړ شي په مخ نه چې نو هغه وله څه وکړي دوړې لرې کړي کله چې خوله پرې راشي جو خوله دې لرې کړي. لور کې هسې هم قدرتي طور فطرتي طور محبت چې دی نو هغه د زوی په نسبت سیوای. کله چې نو هغه راشي په خپل کچو لاسونو باندې چې نو هغه د مخې ته تندې ته داسې ونیسي چې بابا ګرمي نه پتا سورې وکم. دې ظالم د هغه په خپل وایي زما دومره چې نو هغه په اړه کې زره برابر چې نو هغه ترس نه راتلو د ټول حالت چې نو هغه شو. نو کله چې ما دا کډه وکنله نو مست دا واره واغسته نو چې کله دا ما راواغسته او دې کډه کې مې کېښودله نو دې ته پته ولګیا نو دوی ما ته چغې وباسلې چې تو ما ولې چې نو هغه بابا دې کېږدې ما ولې دا کېږي که تو خفه کېږې نو زه به ستا کور ته نه درځم زه به ستاسو کره ډوډۍ چې دی نو هغه نه خورم زه به ستاسو سره چې دی نو هغه کینم پاسم نه زه به هلتې نه درځم خو ما مه قتلوه ما چې دی نو هغه مه مړه کوه. نو بهرحال الله رب العزت وایي دا داسې قوم و داسې خلک چې دی نو هغه ول نو دوی ته په خپله چې دی نو هغه خو به د لور سره دا حالت او دا کیفیت ولو او بل طرف ته چې دی نو الله دپاره لوریانې خوښوي الا ساء ما یحکمون. الله وایي ډېر بد د هغه ده چې کم دوی فیصله کوي. اوس د الله پیغمبر موږ ته څه وایي نو الله پیغمبر چې نو هغه وایي چې د دوو لوریانو چې نو هغه پرورش وکړو د دوو جنکوی پرورش وکړو ورېرې دي خورزې دي خویندې دي یا چې نو خپلې لوریانې دي د دې سړي دپاره چې نو هغه جنت واجب شولو. څوک چې د دې لور باندې چې نو هغه مبتلا شولو د ول ښکلی بهترین چې نو هغه تربیت وکړلو بیا چې نو هغه په صحیح موقع متعلق چې نو هغه په صحیح ځای کې ولې واده وکړلو الله پیغمبر وایي دی به زما سره په جنت کې چې نو هغه د قشانتي څنګه چې زما دی به زما په جنت چې نو هغه ګاونډي. بل حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمایي وایي چې نو هغه کور هغه ښځه چې نو هغه بختوره ده هغه خېټه بختوره ده چې به کوي باندې وړمبنې حمل د هغې چې نو هغه لور وشو. نو اوس آیا دین اسلام ښځو له چې نو هغه حق ورکړی دی او که دې بېدینه خلکو چې نو هغه دوی حق ورکړی دوی خو چې نو هغه ښځه او لور چې نو هغه یې خو وایي شرموله دغو جنیانو هغه دی د بازار زینت جنیانو هغه یې جوړ کړی دی که جامه راوځي د ښځې تصویر که موبایل راوځي د ښځې تصویر که آن تر دې که ټاپي راوځي نو په هغې هم د ښځې تصویر ورکړی که بوټ راوځي نو په هغې هم د هغې چې نو هغه د ښځې تصویران نه زمونږ چې نو زمونږ دین اسلام زمونږ پیغمبر دوی چې ښځو له کم حقوق ورکړی او ښځو له کم عزت ورکړی دی دا په مخ د ځمکه باندې نه چا ورکړی او نه به یې څوک ورکړي. داسې زمانه وه دغه حالت چې نو هغه د ښځو دغه حقوق ول دا کم چې مونږ وویلو نو دا د هغوی حالت و بیا د الله پیغمبر کم شان او کم مرتبه یې ذکر کړه او د هغې نه وروسته بیا خلکو چې نو هغه د خور لور څومره قدر او قیمت چې نو هغه اختیار کړو. یو هغه وخت چې د هغوی خپل ذاتي شیز به دې اخیستلی کېدو او دویم شریعت هغه دی چې د هغه وله مختلفې حصې مقرر کړي کله وایي نیمه به ورته میلایږي کله وایي چې نو درېیمه حصه به ورته میلایږي کله وایي شپږمه به ورته میلایږي کله وایي اتمه به ورته میلایږي په هر ځای کې چې نو د هر شي ولې لحاظ کړی. خو نن موږ د دین نه ناخبر یو او موږ هغې خلکو ته بیا هم وایي نه د هغوی ښه دي او موږ له یې دا راکړی او دا راکړی. د دې وجې نه ده الله دپاره خپل دین چې نو هغه مطالعه کول د خپل پیغمبر سیرت چې نو هغه کتل
الا ساء ما يحكمون للذین لا یؤمنون بالآخرة. الله وی آی کسان د پاره چې هغه ایمان نه لري په آخرت باندې. مثل السوء د هغوی د پاره چې نو هغه د بد مثال دی. ولله المثل الاعلی او د الله د پاره چې نو هغه مثال دی د ټولو نه اوچت خو زبردست اعلی اوچت. وهو العزیز الحکیم او هغه د چې نو هغه زبردست او خاوند د حکمت. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. ويجعلون لله او دی مقرری د الله د پاره البنات لوریانې سبحانه پاک دی آغا ولهم او د دوی د ولهم او دوی د ځان د پاره خوښي ما هغه یشتهون چې سدي غواړي یعنی زامن. واذا بشر احدهم او هر کله چې زیره ورکړي شي دوی کې یو کس بل انسا د جنۍ ظل نشي وجهه مخددا مسودن تور وهو کظیم او د غم نه ډکوي یتوارا پټیږي من القوم لخلقنا من سوء ما بشر به په وجه د شرم د هغه چې د تیزیره ورکړی شو ام یمسکوهم چې وساتي د الهون په ذلت سره ام یدسه یا چې نو هغه خخ کړي دا فی التراب په خاور کې. الا ساء ما يحكمون یا ساتي بد هغه چې دوی فیصله کوي. للذین دای کسان د پاره لا یؤمنون چې ایمان راوړي بالآخرت په آخرتو مثل السوء د دوی مثال دی بدو. ولله المثل الاعلى او د الله د پاره د مثال د ټولو نه اوچت. وهو العزیز الحکیم او هغه د ډیر غالب او خاوند حکمت.